वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून تا हल्का पी के 27 تحصیل مندن ډن میرا کالا خیله کې لویه کامیابی د شمروز خان، شیر خان او شمس الرحمن په قیادت کې تقریبا 200 کسان د این پی مستفی شو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان وکړو. په شمولیتی تقریب کې ضلعي صدر سالار خان، ضلعي جنرل سیکرټري شاه بهروان، صدر پی کے 27 لیاقت خان جیس، امیر زیب خان، متوقع امیدوار پی کے 27 دلاور خان، دراج خان، سید الرحمن، احتشام الحق، محمد عزیر، امیر زیب استاز، امیر فقیر، تاج ملک کاکا او سبحان الله خان نه علاوه نوې شامل شوي کسانو ګډون کړی وو. راغلي مشرانو نوې شامل شوي کسانو ته د فاټې ټوپې په سر کړې او ورته د سابق وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او انجینیر امیر مقام خان په قافله کې په شمولیت هرکلې وې. تقریب ته د خطاب په وخت مشرانو وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په 3.5 کاله دور حکومت کې ملک زوال طرف ته روان وو. هر طرف ته مهنګايي وه، غریب ولس په روټۍ پورې حیران او په خودکشۍ مجبوره وو. هغوی وویل چې انشاءالله میا محمد نواز شریف په را روان الیکشن کې د ملک وزیر اعظم وي او ملک په یو ځل بیا د ترقۍ او خوشحالۍ په لور روان وي. مقررینو زیاته کړه چې ای ان پی په دې خلکه 15 کاله حکومت وکړو، خو په دې خلکه کې اوس هم روډونه، لارې، کوڅې ورانې پرتې دي او خلک په چندو کارونه کوي. هغوی وویل چې را روان وخت د پاکستان مسلم لیگ نون دی او ان شاء الله موږ به خپل مشرانو لا د بنیر یو قومي او 3 صوبایي سیټونه په تحفه کې ورکوو. مشرانو وویل چې ان شاء الله زموږ په حکومت کې به څوک په چندو کارونه نه کوي او موږ به د دې خلکو او خاص کر د ډن میرې ټولې محرومې ختموو. دا لومبې ځلو چې په عمران خان باندې په وزیر اعظم کې چې د غلا په طریقه راغلی یا په صدوکه راغلی یا دغه یهودیانو انګریزانو راوستي، هغه منصوبه ناکامه کړه مسلم لیگ او حکومت یې ترې واغسته او ملک یې راټینګ کړو. دا اوبو ونړه بلکې مخ په ترقۍ باندې روان شو. زموږ میا محمد نواز شریف د دې ملک 3 ځله وزیر اعظم جوړ شوی دی او په 3 پیرې کې هغه 9 کاله او 3 میاشتې په دې ملک باندې حکومت کړی دی او د 9 کالو په دې حکومت کې هغه 3 پیرې د وزارت عظما نه بې وخته لر کړی شوی دی. یو پیره هغه ته د وخت پوره کولو مهلت نه دی ورکړی شوی، موقع نه ده میلاو شوې. خو نن د محمد نواز شریف د دغه 9 کالو هغه کارکردګي چې ده، هغه کارونه چې دي، هغه د پاکستان نه لرکا نو دا باقي 40 کاله چې کوم پاتې کېږي نو په دا کې دومره کار نه شي چې د عمل په کنډري. کوم مرګرو چې موږ سره شمولیت په دې ډنډ میرا کې وکړو، د زړه د کومې نه هغوی ته هرکلی وایم او مبارکباد ورته پیش کوم. زمارونو دا خبره ده چې کم قوم وي خپل حالات نه بدلی، الله تعالی د هغې خلکو حالات نه بدلی. زه په خپله 2 پیرې د دې حلقې نه امیدوار د صوبایي اسمبلی پاتې شوی او دې میرزیب بایي سره په دې ډنډ میره کې ګوټ په ګوټ باندې ګرځېدلی یم. بلکې یو ورځ باران و، دا لار لا نه وه، موږ داسې پیاده را روان وو، یو ګټ په ما باندې را پرېوته او زما د دې 2 خپو نه دومره وینې وبایدې چې زه د لارې نه خپل ځای ته واپس کړم. هغه الیکشن ختم شو، الیکشن نېشنل پارټۍ وګټو، ورپسې بیا الیکشن وشو، بیا هم نېشنل پارټۍ وګټو. زه چې نن ډنډ میرې ته راتلم نو زه په دې خوشحالۍ باندې رالم او زما په ډک یو بله نقشه وه چې یاره دی خو 15 کاله دې سړي له ووټ ورکړی دی، د ډنډ میرې نه خو سم جنت جوړ شوی، خو هغه زه بیا په هغه پیاده لارو راوختم. دا ټولې پارټۍ وکتې په دې ملک کې او زموږ په دې حلقه باندې هرڅه کې وشوه، که د منې په شکل کې ده، که د ایم پی په شکل کې ده. 3 ځله زموږ ایم پی چې په دې علاقه منتخب شو، زموږ سره او تاسو د کام سره ډېرې وعدې کړي دي، خو په یو واده زه یم چې هغه دا خپله موږ سره سر ته نه ده رسولې. دغه چې زموږ ایم ان ای راغلی دی او 3 پیرې په دې حلقه باندې ایم ان ای پاتې شو، د هغې نه مخکې ایم پی پاتې شوی،
نن بیا په بل شکل کې ګرځي دغه جانډې سره یو بل چیړه ملګری کړی دا یو نیم ټکی ورسره سیوا کړی دی نن بیا د دوکې په انداز کې خلک دوکه کول دي زما مشرانو څنګه چې تاسو ته نن د میډیا دور دی د غر څوکې ته سړی خبر دی په کور کې ناست دی خو د پاکستان نه چې د ټولې دنیا حالات یې نه تاسو ټول پوه او باشعوره خلک یې نن د پاکستان په دې حالاتو باندې هر سړی پوه دی د دې نه مخکې یو توپان په دې ملک باندې تېر وته یو سونامي ورته وي سونامي خو تباهي شي ته وایي او هغه وایي چې زه سونامي راولم نو د ملک سره داسې حالات وکړل چې نن په پاکستان کې د نوکر تنخواګانې نشته دا ډېر د افسوس مقام دی خو زموږ سوچ دغه نه و په هر کوټه باندې په ونه کې د پی ټي آی یو جنډه ولاړه وه یو ضلالت شروع شوی و یو د جالو راغلی و خو زموږ د سوچ نه هغه خبرې وتې وې او خلکو د سوچ نه وروسته موږ د کار نه وروسته سوچ کوو بدقسمتي زموږ دا ده چې همیشه که ټیسټ کېږي او که لیبارټرۍ ټیسټ کېږي نو په پښتونخوا باندې کوي او په موږ باندې قسما قسم خلک رال او مونږ تا دلته د پښتو په نوم باندې خرڅېږو په لاټین باندې ورځو او کار نه وځي بیا بل حکومت راځي د ان پي راځي ټول بره بنیر ان پي سره ځي او مونږ هم په هغه پیره ان پي سره تللي یو نو زه به وله یو خبره دا زما نم نه د زړه سیاسي تورو ځکه چې دې کې دننه ما سره غټه تشریح دا ټیم کم دی بیا خو زه سکولونه یې جوړ کړو خلک وایي عمران خان صحت کارت جوړ کړی دی اوس په دې دننه اړو څوک پوه نه دي هغه سړی د لږ تپوس ماله د راشي خواله چې چا د سترګې اپریشن په صحت کارت کړی دی نو په دې باندې پرایویټ 20,000 روپۍ لګي اول ته په 1,50,000 ہوتی دي دې ته چې کرپشن وایي سیاسیان یا ایجنسو والا یا تعلیم یافته خلک دا د فارمولې لاندې کرپشن کوي دوی زمونږ ستا په شان چور تالان نه جوړوي نه پې ما ته پوه کوي د دې ملګرو چې دا کم په دې ایریا کې چاپېره پاتې کېږي چې هغه جرګه زمونږ قبوله کړه او نن یې باقاعده زمونږ سره د مسلم لیگ په دې قافله کې د شمولیت اعلان وکړو خو انشاءالله یو تمه امید لرو سبا بعد چې کله زمونږ مخکې زمونږ نه کله سردمین خان دی لاړه نو اکثر به موږ ته خلکو دا پیغور راکوو چې یاره مسلم لیگ ختم شو او روک شو خو انشاءالله هغه خلکو ته موږ بس یو خبره کوو چې دا هغه مسلم لیگ دی که موږ د پاکستان په هر ګوټ کې ګورو نو خلک درخواستونه کوي او دې پارټۍ کې د شمولیت اعلانونه کوي خو ملګري پیچیدې نه مشورې کوي چې یاره دا دوره خلک به موږ څنګه ځایو انشاءالله را روان حکومت انشاءالله بېشکه چې په مرکز کې خو د مسلم لیگ دی او امید ساتو چې په صوبه کې به انشاءالله زموږ حکومت دی او د دې سیټ خو موږ د خپل مشرانو له انشاءالله مبارکي ورکوو چې پی کې 27 نه د نور انشاءالله بابخاني ختم ده دا تش نارې او چغې سوري انشاءالله دا ختم دي را روان حکومت خصوصا په دې پی کې 27 کې انشاءالله دا موږ د خپلو مشرانو له پیره بیا چې دی نه یاد دهاني ورکوو چې لومبي زیرې به په دغه 8 فروری باندې ماسخوتن چې کېږي انشاءالله هغه به د پی کې 27 زموږ د مسلم لیگ د امیدوار د کامیابۍ کېږي انشاءالله زه په دې علاقه کې 15 ورځې ګرځېدلې د میرزایب خان په الیکشن کې د دې یوازې د بجلی او د لار کڼې کړه مې نه دي دلته اوس هم صدر صاحب زنانه غریبانان یو کیلومیټر اوبه راوړي ما ته د دې ټولې کڼې کړه مې معلومې دي او چا چې دی په دوکه کې ساتلی هغه دلته کړي سي دي دا هغه دور نه اوس خلک غوونه سوري کوي دلته اوس لار نشته دلته د اوبو د سکلو ټي بي نشته خلکو د غرونو سر د اوبو خېجولې او د ډنډ میرې زموږ خویندې میندې اوس هم په سرونو باندې اوبه یو کیلومیټر پورته لرې راوړي او هغه کسانو له کومو کسانو چې زموږ سره په دې وخت کې شمولیت وکړو نو هغوی ته زه د خپل طرف نه مبارکبادي ورکوم زه دا تسلي ساتم زه دا امید لرم چې دا کسان دا چې کوم کسان دي نو دوی نه مخکې هم زموږ پاس صداکار نه دی پرېوتی ښه پرېوتی دی اوس هم زه دا توقع ساتم د تاسو نه چې تاسو به بھرپور تعاون کوئ زموږ سره اغېمات